ته ورسېږي. یو ظالم بادشاه و، د هغه نه سا ملک الموت ولا راغی، او دا په بني اسرائیلو کې تیر شوی دی. او دومره ظالم بادشاه و چې ډېر ظلمونه به یې کول. ملک الموت راغی او نیغ یې د کټ خوا کې ودرېده. دی ورته داسې غوسه شو، ته څنګه رالې؟ بې اجازه ته څنګه رالې؟ او زما دومره نوکران نه څنګه دلته رالې؟ ملک الموت ورته وایي زه د دې کور د مالک په اجازت راغلی یم. د دې کور هغه د انسان په شکل زه خو نه پېژنم، ده وایي ګنې غل دی. زه د دې کور د مالک په اجازت راغلی یم. ښه کاکا دا ستا نه دی دا کور، او زه هغه ته یې څوک وایي زه هغه کس یم چې نه مې ته منې کولی شي او نه مې ستا څوکیداران منې کولی شي. ما له اجازت راکړه چې دا یو ورځ راکړه چې دې خلکو ته خپل مالونه واپس کړم، او چې په چا مې ظلم کړی دی چې هغې له څه ورکړم یا ترې معافي وغواړم. وایي دا نه کېږي. ملک الموت ورته وایي ښه که دا ټول ارض دا جیداد او ځمکې او بادشاهي راکې په دې کې. وایي دا هر څه والا دا هر څه ستا، خو ما له یو ورځ جون راکوي نه کېږي. یو ګنټه خو راوي ګنټه هم نه کېږي. یو 2 منټه خو را چې 2 رکعته لمونځ خو پکې وکړم وایي دا هم نه کېږي. یو ساعت دی چې دا والې ختم. مرګ چې ټیم راغی که نه وایه که نه بیا دا ټیم پکې شته چې ورېږه هغه کور هغه سره پورې لاړ شم او بچو ته وصیت وکړم. وایه شته پکې نشته. بیا پکې دا شته ورېږه د پلنکي را باندې قرض دی، مال دی، دولت دی را سره پردی حق مې والی دی چې دا واپس کړم. نه اسم نشته، خیر و خلاص. نبی علیہ السلام فرمایي چې بني اسرائیلو کې څه کسان را جمع شو، یوروي راځئ لږ الله ته وجاړو سوال وکړو دې مقبرې ته ځو. یو مړی دی که را جمدې شو او مونږ ته لږ تپوس وکړو د ځنکدن او د مرګ. واقعي که سړی ډېر لوی سفر هم وکړي که نه نو ستا رابطه ورسره وي. که سعودي ته لاړ شي، انګلینډ ته لاړ شي، نو په ټیلیفون خو دې تپوس کولی شي که نه. داسې ده که نه؟ چې لکه سال دی امریکا څنګه ده، سفر دې څنګه و، جس کې لاړې بس کې لاړې، څنګه تکلیف وکړو نو. لیکن د مرګ په سفر چې څوک ورغی د دې په ټیلیفون معلومات کولی شي، نه درته په انټرنیټ الویلی شي، او نه درته دا بل موبایل کې هغه شی څه دی هغه خلکو ته چې لېږي میسج هم درته نه شي کولی چې یاره د مرګ سفر څنګه و، ځانکدن مې څنګه و. نو وایي چې یاره مونږ له غوندې یو مړی ته جمدې شو چې مونږ دې تپوس وکړو. نو دی چغې ووالې الله ته نیکانو خپل عملونه الله ته پیش کړل چې یا الله یو زوړ غوندې مړی مونږ ته را جمدې کړي چې مونږ ته ځنکدن او د مرګ متعلق معلومات ول. وی الله دا دوی دا دعا قبوله کړه او یو جړق وشو، یو قبر اوښتېد او یو مړی ته بهر ووته. دوی ته یې وکتل هغه هم حیران شو. دوی ته تپوس وکړه کله مړی چې معلومات یې وکړل 100 کاله د هغه د مرګ شوي، پوره 100 کاله. دوی ته تپوس وکړه یاره وایي بس یو تپوس ته نه کوو چې ته څنګه سړی یې؟ زه خو یې ښه یم الحمدلله نیک سړی یم. وایي دا تپوس ته نه کوو چې مرګ څنګه و، د دې مرګ ال راته ووایه. وایي 100 کاله مخکې رانه سوتې ده، 100 کاله مخکې، او اوسه پورې 100 کاله وشو چې زما په خوله کې د ځنکدن هغه تریخوالی پروت دی. 100 کاله وشو چې زما په خوله کې ځنکدن تریخوالی پروت دی. وایي دا هم را سره څه ظلم وکړو چې زه ستاسو په دعا را جمدې کړم، اوس به بیا ځنکدن را باندې تېرېږي. اوس خدای ته وګورئ ستاسو دعا قبلیږي، نو ما له د الله نه سوال وکړئ چې ما نه داسې سال لوبادي چې ځنکدن را باندې را نه شي.